جی قدرمند کتونکو د پروګرام د برخه کې زه موجود یم د ملکن تحصیل درګۍ په لویه جامعه سبحانیه رضویه کې قدرمند کتونکو نن سالانه ختم القرآن دستوره شوې ده. د دستورې ته د خیبر پښتونخوا ستر عالمان او کم چې ناتخوانان دي هغوی راغلي دي، هغوی به ویناګانې کوي او د هغې سره کم ناتخوانان دي هغوی به په خپل خوږ او ځانګړي غږ کې نعتونه وړاندې کوي. قدرمند کتونکو دا مهال زموږ سره د دې ادارې نائب محتمم جنید قادري صاحب موجود دی. د دوی نه اورو چې نن کم ختمونه کیدونکي دي او د کمې شعبو کې به ختمونه کیږي او څومره ختمونه به کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه د خیبر نیوز شکریه ادا کوم چې هغوی په دې موقع باندې الحمدلله راځي او د دیني ادارو دا څومره کوریجز چې دي هغه کوي. زریاب صاحب موجوده دور کې د 1989 نه زموږ د اداره قائمه ده او تر دې د مجید دین زه کوم په زرګونو فضلای کرام په مختلفو شعبجاتو کې د هغوی فراغت شوی دی. په ادارو کې دي د ټولو په پیک پوینټ باندې به زه دا ووایم چې هغه د تخصص په القضاء والابتاع د هغې یو سند وي چې هغه د یو ادارې چې کله فعال ادارې وي نو هغه سند ورکولی شي. الحمدلله د تېر شوي ډېرو کلونو راسې دلته مونږ د تخصص فی القضاء والابتاع یعنې مفتي کورس د هغې باقاعده ښودنه کېږي او هغه د دې ادارې باني او محتمم چې کوم دی علامه مفتي فضل جمیل رضوي صاحب چې کوم د مرکزي روایت احلال کمیټې مرکزي ممبر هم دی، د متحد علما بورډ صوبایي ممبر هم دی. دا د هغوی کمیشونه دي چې الحمدلله د اداره روانه ده او هر کال کې جي په سونو تعداد کې الحمدلله دا فراغت د علماء کرامو کېږي دي. د عزت مقام دی او بیا خصوصا مونږه د علامه مفتی فضل جمیل صاحب چې دغه په کوششونو باندې دا یو معزز پروګرام منعقد شو، مونږ پکې رالو، په دې کې شریک شو او د دې نه چې کم سکالرز فارغ شو هغوی نن ډیګریانې واخیستې. نو واقعي چې دا د دنیا او د آخرت یو عظیمه ډیګري ده. نو مونږه د دو جذبې ته د دو شخصیت ته سلام پیش کوو او شکریه پیش کوو چې الله تعالی داسې ذریعې د دې په ذریعه چې هغې نه د دین طالب علمینو ته مسلمانانو ته پیدې رسي د برکت یو مقام دی او الله دې خوشحاله لري او الله تعالی دې آباد او خوشحاله لري او الله دې د دین نور هم عزتمن کی او الله تعالی دې ولدینا مرتبه نور هم سیوا کی. چې په دې کې شعبه ناظره، شعبه حفظ او درس دور حدیث شریف او تخصص فی الافتاء والقضاء یعنی مفتی کورس والا علماء کرام د دینه فارغیږي به ان شاء الله العزیز او د صوبې مختلفو ځینو نه به ستر علماء کرام او مشایخ اعظام تشریف راوړي او ان شاء الله العزیز دا مونږ د دیونه تمه ساتو او د دې دپاره د علماء کرام او طلباء کرام د دین اسلام خدمت کوي چې د دې نه پس به چې د مدرسو نه کله دیو فارغ شي د هغې نه پس دیو بیا په معاشره کې خواره شي او د معاشرې د اصلاح دپاره کوشش کوي او د معاشرې د جنګاګت دپاره او د خلکو روغو جوړو دپاره صلح دپاره او دین اسلام خدمت دپاره بیا په دې علاقه کې خواري شي. ضرورت خو د مسلمان په هر وخت کې دی او ډیر دی او فی الحال چې کوم فتن دي او فتنې دي او د غیر دین خلقو د لاس په اسلام حملي نو په هغې کې زه یم چې که د چا هر څومره اولادي مثال په طور یو کس دی د هغه شپږ بچي دي نارینه یا زنانه هغه ټول په دین باندې مزین کول پکار دي چې کم از کم دومره خو پیژني چې یاره دا فتنې دي، دا فسادونه دي، دا اسلام دی. که چېرته زه دا عقیده او دا عمل خپل کړم نو یا د اسلام نه وځم او یا ګنهګارېږم. په دې وجه په نن د فتنې په دور کې د مخکې په مقابله کې د دیني تعلیماتو حاصلول 100% ضروري.